سلامونه نیکې هیله او احترامات مې قبول کړئ ملګرو او صباح الخیر هم ورسره قبول کړئ. د جورډن بارډر ته راورسېدلو، ګاډي ولاړ دي د جورډن ته وړي ښه، او موږ هم پکې وړو راللو. د ملګري رانه مخکې روان دي او زور پسې شاته یم د خیره سره. لاین ساز دی هغلته د ګلابونو والا لاین ساز دی، د ګلابونو والا په هغه طرف باندې ځي او په دې طرف باندې دا نور ګاډي چې کوم تلاجې شوې ستارې شوې ساتي دا په دې طرف باندې دي. صرف ګلابونو والے رانه جدا کړي دي او نور موږ په دې سایډ باندې جدا یو. او دغه ګاډي چې کوم را روان دي نو دا د هغه طرف نه راووته، دا اوس سعودي ته راوړي. او د کرونا په وخت کې چې کوم دی دا پارکینګ دا کوم چپره چې تاسو ته ښکاري او دغه ګیټ دا پارکینګ نو موږ به ګاډي دلته خالي کوله. دلته به رالو د دې ځای پورې ګاډي به هم دلته ودرول او د جورډن نه به چې کوم دی نو کسان راغله دغه ګاډو والا او پیپرې میپرې به هغوی جوړه کړې وي او زمونږ لوډ به هغوی ته خالي کېدو. دې پارکینګ کې به ولاړو. سړی رنډونه وایي راځه لکه راځه دلته چېرته دلته ملګری دی هغه ته رنډونه واخلي. راځئ مخکې ورځو. دا د جورډن بارډر هم در باندې سي کومه ښه. هغه ځای کې چې کوم موږ لاین ساز کړی و هغه د تفتیش وشو د ګاډي او د هغه ځای نه اوس را پرېښودلې. دا اوس ګیټ دی، په دې ګیټ به اوس ورننوځو او هاخوا به چې کوم دی دننه لاړ شو. دا د وړو ګاډو لاره دلته جدا شي، واړه ګاډي په دې لاره ورځي، واړه ګاډي او بسونه او د ټریلو لاره دلته جدا شي. په دې ګیټ کې چې کوم دی ټریلې ورځي. ګیټ ته رادننه شو او اوس به هغه ځای ته ځو. دا د دې ګاډو اکسره کېږي، دغلته هغه اکسره لګېدلې ده، اکسرې له به اوس ورشو. او دغه د وړو ګاډو ګیټ شو، لاره شو. واړه ګاډي او بسونه په دغه لاره باندې ځي. خیر کې خدای راتاوی کړي. مخامخ کوم ودرېږي دا وګوره دا میزان دی، په دغه باندې ګاډي ودرېږي میزان کې دغه ګاډي او دا مخامخ اکسره ده. دا ګاډي میزان ته راخېږي ودرېږي په میزان باندې بیا ورته هغوی اوازو کې چې ځه مثلا څوک اورلوډ یې ونه کړي نو دغه میزان شو او دا اکسره شوله. په دې اکسره کې به څومره سپیډ کې راځي، دې کې 3 سپیډ لیکلی دی خو موږ پکې 4-5 کې وځو. لایټ راته شین شو ګوره ورځه پې دته د سپیډ هم ښایي هغه خوا سکرین کې 8 سپیډ کې روان یم 7 کې چې شو 5 سپیډ شو ګوره. دا د سپیډ ښایي چې ته مثلا دومره سپیډ کې روان یې. دا اوس د اکسره نه راووتلو، اوس به ورشو دلته ورته موږ د ګاډي نمبر ووایو چې پلانکې نمبر ګاډی. دوی دغه کړی وي خو هسې لکه موږ په عذابۍ هلته ورشو ورته ووایو چې دا نمبر دی زموږ د ګاډي. بس ویزه کمپیوټر دی ورواچي چې مثلا دې ګاډي اکسره وکړله. با اوس تاسو روان دی، زه بیا هم دې سیټ ته چې کوم دی ودرومه، زه به هم ورشم. بیا به د هغې نه بعد چې کوم دی میزان کوو او د میزان نه بعد به هلته رمبې ته ځو. مونږ سره اوسئ. نمبر هم ورته وویلې رالوتې او اوس په میزان باندې ورځو. د میزان نه بعد به هغلته لاړ شو، بیا پارکینګ کې به ګاډي ودرو. موسم ډېر زبردست دی یاره، ویو ته مو پکې خیال نه شي. ماشاءالله ماشاءالله بیګا دومره یخني وه که نه. مونږ جرسي اچولې وه منې ګیندا تقریبا پرون څوم تاریخ و پرون نیسو که 20 تاریخ و 20 مۍ وه. سعودي کې او دوبۍ کې دومره ګرمي وه او دلته دومره زبردست موسم ماشاءالله چې بیخي موږ جرسي اچولې. ما سره ملګری را سره وما چې هلکه یخني مې کېږي، ما چې زه جرسي رالمه د ګاډي نه بیخي ودرېدی نه شو لاندې، نو بیا مو جرسي نه واچولې. دا
بس میزان ته لاین جوړ دی ګاډي یو ولاړ دی 2 زمانه مخکې دی نه ځه دی باندې دومره ټیم دی لګي ان شاء الله باخ استاد روخته روان شو دغه میزانی اوس به مونږ ګاډي وروخېجو او بیا چې په دې میزان د پاسه ودرېږو نو اواز ته به غوږ کېږدو شیشه به ورته لږه کته کړو اواز ته ګورئ ښه اوس به وي روغ اوکې ښه میزان وشو اوس به دې نه ځو پارکینګ ته سړی خو دا ګاډي داسې روانو درول او زه خو بالکل خاص دی پارکینګ ته ورننه باسم هلکه ملګري هم پکې ناستې ته ناستې دي ها لږ ویزا مو لګوله او دا یو گرین کارت مونږ دلته راکوي دا کارت دی په دې کارت باندې زموږ ټول ډیټیل لیکلی نو مونږ چې کله په جورډن کې مخالفه مونږ له راکوي لکه فاین نو هغه مونږ له په دې باندې لیکي لکه زموږ نه هلته پاسپورټ یا نور څه زموږ نه نه غواړي مونږ نه دا کارت غواړي دې ته دوی دلته فیشه وایي نو ویزا مو ولګوله زموږ د ټریپ ویزا ډېر ملګري پکې د شپږو میاشتې ویزا لګوي او زموږ د ډیوټي داسې ډېره پته نه لګي کله راځو کله نه راځو نو موږ د ټریپ ویزا لګوو بهرحال د چا چې خپل ګاډي دي نو هغوی د شپږو میاشتې ویزا لګوي او دا اوس راننوتلو دا پکې دغه د ایکسچینج دی څوک مثلا پیسې غواړي د کم ملک پیسې چې غواړي ته ملاویږي بارډر دی که نه او بره زمونږ دفتر دی پیپر کلیرنس عربی کې ورته مخلص وایي مخلص ته ورځو پیپر د خیر سره ریډي کړي دي انشاءالله او یې راشئ نور ملګري هم دي نو بس ورخیږو بره ویزا ورته مونږ ولګول هر څه ریډي دي که خیر او دې ځای نه پیپر راکړي نو بس بیا به په ګیټ باندې ورځو د خیر سره انشاءالله ایکسچینج ته ورګوشي وم پیسې مې ماتې کړلې دینارونه مې راواخیستل په دینارونو کې د 50 نه غټ نور نشته ښه دا 50 او 20 او 10 دا زموږ د کم پیپر موږ له کلیر کړي د هغې بیا څه پیسې مې کېږي نو پیسې مې له چینج کړم مخلص ته ورځم دا ورکوم بیان میلاو شو د خیره سره دې ته دلته په عربی کې بیان وایي نو په دې کې زموږ ټول ډیټیل لیکلی لکه مثلا څومره پیسې جمع شولې او دې کې څه سامان دی یا څه دي ټول هر څه به دې کې لیکلي راللو موږ خپل ګاډي دی د خیره سره وحید خان هم هغه دی روان دی هغوی ګاډي هغه دی ولاړ دی زما ګاډی دا دی ولاړ دی نو اوس به لاړ شو ګیټ ته د خیره سره په ګیټ کې موږ ته یو ټریکر لګوي چې دلته ورته موږ کیمره وایو هغه کیمره موږ ته شاته دی تلاجې ته ولګوي دا ګیټونه به پې بند کړي سیلونه هم ورته لګولي دي او هغه دغه به ورته ولګي کیمره چې هغه ورته ولګي بیا به موږ وځو بهر د خیره سره استاد لاره سټارټ کړه او زما نه جیب کې چابي ورکه شوې ده بسم الله الرحمن الرحیم ریواز پکې ولګو د بارډر داسې طریقه کاري مړه بس منډې او ترړې او کیسې پیسې یو کار وکړه بل کار وکړه یو کار وکړه بل کار وکړه نو دا د جورډن بارډر دی صحیح ده موسم ډېر زبردست موسم دی او دا ټرېلي ولاړې دي چا یو څیز راوړی چا بل څیز راوړی جورډن ته وړي هغه
لکه چل دی په ګیټ کې به ګاډي وایي راځي راوړی راځي ویلکم هرکلی دا وردنې نه دي دا ډېر دغه خلک دی پوه شوې دا ټریډو والا ډېر روان اکثر یې دلته زموږ سره ګاډي والي کله ورسره موږ وو خو کله راسره دوی وخي خو دلته چې کله دوی په جورډن کې نو ډېره غوسه کوي چې کله سعودي ته راوړي نو بیا څه نه وایي بیا به موږ غوسې کوو او دلته به دوی سره بالکل چیړچاړ نه کوي دغه رمبې دي دې ته ګاډي ودرې چې کله ګاډي انسپیکشن کوي تفتیش کوي نو سامان ترې راکوز کې به دې رمبه باندې او هغې له چې کسټم والا راشي نو کسټم والا د هغې انسپیکشن وکړي د هغې نه بعد بیا واپس لوډ کړي ټریلي تاسو کتی شئ ولاړې دي دنیا ټریلي دي څوک د یو ملک نه راغلي څوک د بل ملک نه راغلي دا تاسو کوئ واټ از دس یاره تاسو خو گیم شروع کړو دلته دواړو کې څه کوئ مطلب هم څه دی تاسې خالي د ځان ورسوه چې کیمره ولګوي ایسته وځو دوی به کې چینجي والا ګیم دلته شروع کړو یو خوا ته وړي بل خوا ته وړي دغه کمره کې دلته هغه ټریکر لګوي مونږ چې کومې ته کیمره وایو او دې ته ودرېږو نو هغه دوی به دا کیمره ولګوي او د هغې نه پس به بیا وځو د خیره سره انشاءالله وحید خان انتظار کوي دغه دی وحید خان له راورسېدلو ښه جي ښه وحید خان چې بیان راواخله بیان ما سره دی ما چې در مې وجي کیمره ده ټریکر دی ورته ولګېد دا مرتسلونه لګولي دي ګاډي ته او دا کیمره ولګېدله اوس لږ ساعت پس به اواز وکړي بیا به چې کوم دی ځو وحید ته هم کیمره ولګېدله او ما ته هم ولګېدله راوختلو ګاډي ته بخ استاذ هغه ته لګېدې اوس ورته کیمره ولګوي او دا ګیټ له مونږ رالو بس اوس به ګیټ باندې وځو ورځه مخې ته ګاډی ونه وی د خوشي بچیه ګورې کم خوا روان کم خوا ته دا د ګلابونو والا نه دی دا ډېر د خوشي بچي دی دی صرف را کټ کوي دی په دې نه دي چې په کوم طرف ورغلی په هغې ورغلي ګلابونو والا نه به یې مونږ ډېر تنګي تاسو دې ته څه وایي دلته ورته ګلاب وایي ګلاب دا د کلي رشخې دي دوی سات کې هغه اړولی سات کې دې غاړه راوړي یو غوبل یې ساز کړی دا مخې ته ګیټ دی په دې ګیټ کې وځو دوی وایي چې موږ په ورځ کې یو ټریپ وکړو وردن ته او ورځ کې یو نه کېږي دا لازم 2-3 ورځې غواړو خو دوی وایي چې موږ بس د ورځې هغه غاړه م وړو دې غاړه م راوړو بس یو حل یې ساز کړی دوی دلته نږدې راچلیږي بس نږدې لوډ کوي او نږدې ځي او نږدې راځي تقریبا چې 200-300 کیلومتره سفر کوي د یو سیډه 500 کیلومتره ټوټل کا د دواړو طرفو کمره کې د پاسپورت سټیم چیک کوي لکه موږ په پاسپورت باندې کوم سټیم والی هغه سټیم چیک کوي او بس دغه زموږ د بارډر کراس کېدلو د ګیټ نه راووتلو دغه ګاډي واپس سعودي عرب ته وړي او دلته ګیټ بند شوی دی ګیټ یې بند کړی دی دغه سایډ چوټي شوې ده او د دې سایډ چوټي نه ده دلته دا پوره دغه د سیسټم دی د جورډن په دې بارډر کې غرمه تقریبا 12 بجې خو شاید دوی چوټي کې بیا 2 بجې بیا راځي او ماخوستان هم 7 بجې تقریبا ګیټ بندي نو به دا زمونږ د بارډر کراس کېدلو د بارډر نه مونږ راووتلو امید دی چې زمونږ د دې ویډیو نه به مو خوندونه هم اخیستي او پوه شوي به مې لږ ډېر او انشاءالله چې نورې به هم داسې ښایسته ویډیوګانې جوړو ښایسته ځایونو ته به ځو اوس چې کوم دی مونږ جورډن ته راووختلو انشاءالله دلته به زمونږ ډېرې ورځې نو دلته به اوس مونږ چکر یې وخو ګرځو به کله یو ځای کله بل ځای ګاډي به ولاړې په کسټم کې او مونږ ورته خپله چکر یې وخو انجوی به کوو نو مونږ سره اوسئ او تر بلې ویډیو پورې اجازت راکئ خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ والسلام